أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو په خپلو کورونو په خپلو چاردیوارو کې ناستو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قرآن کریم د ترجمې او د تفسیر دا درس تاسو اورئ چې په دې کې موږ د سورة البقرې 134 134 آیتونه مبارکه د هغې لفظي ترجمه او د هغې تفسیر او وضاحت دا بیان کړی و. نننی زموږ درس دی د سورة البقرې د 135 نمبر آیت مبارکه نه. نو د دې آیتونو مبارکه زه اول لفظي ترجمه کوم او د هغې نه بعد انشاءالله د الله رب العالمین په فضل و کرم باندې او د الله په توفیق باندې بیا دغه آیتونو مبارکه زه وضاحت کوم. نو لفظي ترجمې ته تاسو متوجه شئ. وقالو او د اهل کتاب وایي دا یهود او نصارا وایي کونو شیهودا یهودیان او نصارا یا عیسایان تهتدو نو تاسو به په سمه لار شئ تاسو په هدایت باندې شئ. قل ورته ووایه ای پیغمبره بل ملت ابراهیم بلکې دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې هغه توحید والا دینو وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه او تاسو خو مشرکان یې. قولوا وایئ آمنا بالله وما انزل الینا قولوا وای تاسو آمنا بالله چې موږ ایمان راوړی دی په الله باندې وما انزل الینا او په هغه څه باندې ایمان راوړی دی چې نازل کړی شوي دي په موږ باندې وما انزل او هغه چې نازل کړی شوي ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته او اسحاق علیه السلام ته او یعقوب علیه السلام ته والاسباط او د هغې په نوسو کې او د هغې په نسلونو کې وما اوتی موسی او هغه چې ورکړی شوي موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته او هغه چې ورکړی شوي پیغمبرانو ته د طرفه د رب د دوی نه لا نفرق بین احد منهم موږ جداوالی نه کوو په منځ د یو کې هم د دوی نه جداوالی پکې نه راولو ونحن له مسلمون او موږ د الله ته غاړه ایښودونکي یو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به کچری دوی ایمان راوړو په شان د هغې چې تاسو ایمان راوړی په هغې باندې فقد اهتدوا نو دوی به په سمه لار شي په هدایت باندې به شي.
وَإِن تَوَلَّوْا کچری دوی مخواړو نو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پس یقینا دوی په مخالفت کې دي فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس زر دی چې تاله به کافي شي الله د دوی د طرف نه وهو السمیع العلیم او د الله رب العالمین اوریدونکی او پوهه ذات دی. دا خو د دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه. په دې آیت نمبر 135 کې الله رب العالمین دریم زجر ورکوي د یهودو نصواراو ته او هغه زجر په څه باندې دی بالدعوة الی الیهودیه دا یهودیان یهودیت طرف ته دعوت ورکوي. نو دا زجر الله رب العالمین ولې ورکوي؟ زجر او زورن الله رب العالمین ځکه ورکوي چې دوی باطل او تحریف شوي دین طرف ته دعوت ورکوي. هغه دین چې هغې کې تحریف شوی دی هغې کې خواهشات وردننه شوي دي. یهود او نصوارا او دواړو تورات او انجیل کې خپل خواهشات وردننه کړي خپلې خبرې پکې وردننه کړې وې نو خپل خواهشات او خپلې خبرې او بیا هغې طرف ته دعوت ورکوي. نو دا خو د الله طرف ته دعوت نه دی خپلو خواهشاتو طرف ته دعوت دی. نو په دې وجه الله رب العالمین زجر او زورنه ورکوي او رټنه ورکوي. وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا مطلب دا دی چې هر ډله ځان په هدایت باندې ګڼي او د خپل دین طرف ته دعوت ورکوي دلیل ته نه ګوري. وایي هره ګوجره وایي چې زما شوملې خوږې دي هر سړی د خپلې ګدۍ صفت کوي نو دې ته نه ګوري چې دلیل په څه باندې دی حقه خبره په څه کې ده د دې څیزونو ته خیال نه وي په دې باندې فیصلې نه کوي بلکې بس که د ده د پارټۍ دی که نه به دا ټیک دی که هغه بیا غلط هم کوي که هغه دروغ هم وایي که هغه غیبت هم کوي که هغه غلا هم کوي که هغه قتلون هم کوي که هغه جواری کوي که پولیسو ونیو نو بیا به له ضمانت هم کوي ځکه چې د ده د پارټۍ دی که نه. دا یو غټ مصیبت دی زموږ په ملک پولیس والا به غل ونیسي سمګلینګ والا به ونیسي یو بل غټ مجرم قاتل به ونیسي دلته د هغه د پارټۍ خلک نو بس که غر څنګه دی یاره د پارټۍ مې دی نو بیا د قاتل دپاره به هم ضمانت او سفارش کوي د غل دپاره به هم کوي او دغه رنګې د یو بل په ساتي دپاره به هم کوي. نو په دې وجه باندې زموږ د معاشره کې ډېر زیات مسایل دا هم پیدا شوي دي. نو یهودم خپل یهودیت طرف ته دعوت ورکاو. قل ورته ووایه ای پیغمبره بل ملت ابراهیم نو بدې نه وروستو نتبعو پټ دی بل نتبعو مطلب دا دی چې موږ او تاسو له خو تابعداري صرف د ملت ابراهیمي پکار ده صرف د ملت ابراهیمي تابعداري موږ له پکار ده او دا نورې تابعدارۍ پرېښودل پکار دي او بل اضراب بل راځي د اضراب دپاره مطلب دا دی چې لا نتبع الیهودیة والنصرانیة بل نتبع ملت ابراهیم منګه تابعداري نه کوو د یهودیت او د نصرانیت بلکې منګه تابعداري کوو د دین د ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د دین تابعداري کوو او هغه څنګه دین دی حنیفا نو د حنیف یوه معنا خدا ده چې کلک ولاړو په توحید باندې او اعراض کوونکي او د ټولو باطلو دینونو نه کلک ولاړو په توحید باندې کلک ولاړو او نور چې څومره دینونه دي نو د هغه ټولو نه اعراض کاو د هغې نه مخ اړاو ټول ځکه چې باطل دینونه دویم نمبر حنیف چاته ویلی کیږي المقبل على الله والمعرض عما سواه المقبل على الله والمعرض عما سواه یعنی په ټولو عملونو کې الله رب العالمین ته توجه ده او د مخلوق باندې هیڅ توجه نشته او د هغه هر څه نه دی مخ اړوي نو دا دویمه معنا چا کړې ده. دریم امام مجاهد رحمه الله وایي چې حنیف په معنا د مخلص سره حنیف په معنا د مخلص سره دا معنی یادوئ. اولنۍ معنا ما وکړه چې کلک ولاړو په توحید باندې او اعراض کوونکي او د ټولو باطلو دینونو نه یو. دویمه معنا ما وکړه چې المقبل علی الله والمعرض عما سواه
الله رب العالمین ته راګرځي متوجه کیږي او د الله نه علاوه چې څومره څه دي نور دینونه نو د هغې نه بیا مخ اړوي. درېیمه معنی امام مجاهد کړی حنیف په معنا د مخلص سره. څلورم د ربیع رحمه الله نه نقل دی وی په معنا د متبع سره، په معنا د متبع معنا تابعدار. پنځم نمبر ابوالعالیه رحمه الله وی چې په منځ کې کعبې ته مخ اړوي او حج د بیت الله مني، چې کله بیت الله ته مخ اړوي په منځ کې هغې ته ودرېږي او د بیت الله حج مني نو دقې ته حنیف ویلی کېږي. شپږم نمبر ابو قلابه رحمه الله وی حنیف هغه دی چې اول نه آخره پورې په ټولو رسولانو باندې ایمان لري. د اول نه واله آخره پورې چې څومره رسولان دي په ټولو باندې ایمان لري نو دې ته حنیف وی. دا چا ویلی دی؟ ابو قلابه رحمه الله، او دا نقل کړي دي علامه ابن کثیر حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله. هغه تاسو په دې ځای باندې وګورئ نو دا ګڼه اقوال به تاسو ته نور هم میلاو شي، تاسو ته به ډېر روایتونه میلاو شي. اووم نمبر حنیف په معنا د المستقیم علی الحق سره دی. المستقیم علی الحق یعنی په نیغه لار باندې روان او یا په حق باندې مضبوط ولاړ. المستقیم علی الحق مضبوط ولاړ په حق باندې، او یا دا دی چې په حق او په سیده لار باندې روان دی نو دې ته ویلی کېږي حنیف. حنفن چې دی حنفن دا حق مایله کېدو ته ویلی کېږي چې انسان حق ته مایله شي، دې ته حنفن ویلی کېږي. او یو جنف دی، جنف د ح په ځای چې جیم ووی نو دا ظلم ته مایله کېدو ته ویلی کېږي، ظلم ته مایله کېدو. فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینهم فلا اسم علیه. د دویمه سپاره کې به راشي سوره بقره کې چې یو کس دی او د مرګ په ټیم کې وصیت وکړو او هغه وصیت یې د ګناه ته د مایله کېدو وصیت کړی یا د ظلم وصیت یې کړی نو بیا پکې دا کم کس ته چې وصیت کړی دی دی پکې بدلون کولی شي، اگر چې دغه حکم بیا منسوخ هم دی. وضاحت بیا هلته کوو. خو په من خاف من موص جنفا څوک چې یریږي د څه شي نه؟ د وصیت کوونکي د طرفدارۍ نه، د مایله کېدو د ګناه نه. نو جنب چې کله راشي نو دا ظلم او ګناه ته مایله کېدو ته وایي. وما کان من المشرکین او هغه د مشرکانو د ډلې نه نه و، تاسو خو مشرکان یئ. قل بل ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین. بیا قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم. دا 136 نمبر آیت مبارک. په دې آیت مبارکه کې دا مسله بیانوي چې تاسو د خپل ایمان اظهار کوئ په مقابله د یهودو نصاراو کې. مطلب یې دا دی چې خپل ایمان ښه ښکاره کوئ، پټ پناه پکې مه کوئ. خپل ایمانونه ښکاره کوئ او په دې کې پټ پناه مه کوئ، برملاو کولاو اعلان وکئ. نو درې خبرې کوي دلته. اول نمبر چې په الله رب العالمین باندې زمونږ صحیح ایمان دی، اول خبره دا شو. او بغیر د تفریق نه په ټولو کتابونو باندې او په ټولو رسولانو باندې ایمان لرو، بغیر د جداوالي نه ټول کتابونه هم منو او ټول پیغمبران هم منو. دریم ورته دا ووایي چې د الله رب العالمین ټول حکمونه منو او ستاسو مطلب اهلی کتاب والا ایمان خدا دی چې بعضې رسولان مني او بعضې را انکار کوي او خواهشاتو پسې روان دي، د الله حکمونو ته نه ګوري. نو دا فرق شو. دې کې د دواړو عقیده راله، عقیده د مسلمانانو هم پکې راله. هغه څه شی دي چې په الله رب العالمین باندې صحیح ایمان لري، یو بغیر د تفریق نه ټول کتابونه هم مني او ټول رسولان هم مني، او دریم نمبر د الله رب العالمین ټول حکمونه منګه منو او په دې کې منګه جداوالی او فرق دا پکې نه کوو. او پاتې شول اهلی کتاب، نو هغوی بعضې پیغمبران مني او بعضې نه انکار کوي، بعضې نه مني او خواهشاتو پسې روان دي ګرځي. نو قولو آمنا، قولو یې راوړو
مطلب دا دی چې دوی تم تاسو ووایئ او ځان سره هم د ایمان د مضبوطوالي دپاره ووایئ. نو که تاسو یې ووایئ د یهودو ته نو هغوی ته به دعوت شي او که نه ځان لیوی نو ستا ایمان به په دې باندې مضبوط شي. نو په دې کې دې ته اشاره ده چې مسلمانان به د خپلې عقیدې اعلان کوي او نورو ته به دعوت ورکوي. دویمه پکې دا اشاره ده چې مؤمن به د خپلې عقیدې په ژبه باندې اقرار هم کوي او په زړه باندې به تصدیق کوي. آمنا ایمان چې کله ذکر شي نو د اسلام ټول ارکان او اعمال صالحه پکې داخلي. مطلب په ایمان کې اسلام داخل دی. دغه شان چې کله اسلام ذکر شي نو په هغې کې ایمان داخلیږي. نو په اسلام کې ایمان داخل دی او ایمان په اسلام کې داخل دی، دواړه په یو بل باندې. او کله چې دواړه ذکر شي نو بیا ایمان د زړه تصدیق او د اقرار نوم دی او اسلام به د ظاهري اعمالو نومي. اسلام به د ظاهري اعمالو نومي. په ظاهره کې چې کوم عملونه کیږي په لاسو او خپو باندې، په سترګو، په سر باندې او په ژبه باندې او په غوږونو باندې، نو دې ته ویلی کیږي اسلام. او چې د زړه کې کوم تصدیق دی او کوم اقرار دی او کوم عزم دی په دې زړه کې پروت دی نو هغې ته ویلی کیږي ایمان. نو ایمان د زړه سره تعلق ساتي او اسلام د ښکاره جوارحو سره او د اندامونو سره تعلق ساتي. اوس دلته دا ذکر کړل چې آمنا جمع صیغه راوړې ده. آمنا جمع متکلم. مطلب دا دی چې د ټولو ملت اسلامیه او د افرادو ذمه داري ده چې اتفاق به کوئ او اختلاف نه به ځان ساتئ. دا د ټولو امت اسلامي د افرادو ذمه داري ده چې اتفاق به کوئ او د اختلاف نه به ځان ساتئ. وما انزل الینا، نو دا انزل الینا چې نازل کړی شوي په موږ باندې د دې نه څه مراد؟ د دې نه قرآن کریم او د دې نه سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړو ته شامل دی. لکه بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي وما انزل علیکم من الکتاب والحکمه، او هغه چې انزل علیکم الله رب العالمین نازلی په تاسو باندې د کتاب نه او د احادیثو نه. وما انزل الی ابراهیم، او هغه چې نازل کړی شوي ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته او اسحاق علیه السلام ته او یعقوب علیه السلام ته. نو دا په ټولو آسماني کتابونو په ټولو انبیاو باندې د ایمان د وجوب دلیل دی. دا په ټولو باندې د ایمان د وجوب څه دی؟ دا په یو دلیل دی، یعنی په ټولو باندې ایمان راوړل دا ضروري دي. اول اسبات دا جمع د سبتون ده. سبتون په لغت کې پرله پسې راتلو ته ویلی کیږي. نو معنی د جماعت ده او خاندان، ځکه چې د هغې افراد یو بل پسې راځي. او دغه شانتې اسبات او سبت په لغت کې هغې ونې ته هم ویلی کیږي چې د هغې یوه تنۍ او څانګې سمې ډېري. تنۍ یوه ده او څانګې ډېرې دي نو هغې ته هم ویلی کیږي اسبات. نو د یعقوب علیه السلام وی 12 زامنو او یعقوب علیه السلام ولا اصلن شو او دا زامنې چې دي نو دا یې څانګې شوې. نو دا اسبات نه خاندانونه او اولاد چې دی نو دا ترې مراد. وما اوتی موسی و عیسی، اوس دلته موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام د دوی تخصیص یې کړی دی. نو دا تخصیص یې ولې کړی دی؟ د دې وجه دا ده چې هغوی د تورات او د انجیل په باره کې اعتراض کړی او ویلي و چې تاسو دا ولې منئ او دغه شان یهودو انجیل نه منو، عیسایانو تورات نه منو، مؤمنان دواړه نه مني. وما اوتی النبیون من ربهم، اوس د دې نه مراد هغه انبیاء کرام دي. النبیون جمع راوړي چې آدم علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام پورې رالیږلی شوي وو. آدم علیه السلام نه واله تر د ابراهیم علیه السلام پورې رالیږلی شوي وو. نو دغه ته مراد دي. لا نفرق بین احد منهم، نو قولو په دې ځای کې پټ دی. قولو معنا ووایئ
چې موږ فرق نه کوو په یو کې هم د دوی نه. نو د تفریق نه مراد تفریق په ایمان دی، یعنې داسې نه کوو چې په بعضو باندې ایمان لرو او په بعضو نه انکار کوو ایمان پې نه لرو، لکه یهود او نصارا او مشرکان داسې کار کوي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. مشرکانو مرسره ځان سم کړی دی مشرکانو. نو موږ په ټولو باندې بلا تفریق ایمان دی، او تاسو په بعضې باندې ایمان لرئ او د بعضو نه انکار کوئ، او دا د یهودو او نصواراو دا کار د عادت را روانو. خو دا م یاد ساته چې دلته د تفریق نه په یو بل باندې غوروالی دی. تفریق نه مراد څه شی دی؟ په یو بل باندې غوروالی. انبیا چې څومره دي نو په هغې کې څه بعضې د بعضو نه غوره دي. لکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. په درېیمې سپارې اولني آیت مبارکه کې الله رب العالمین فرمایي چې دغه پیغمبران موږ بعضو له په بعضو باندې غوروالی ورکړی دی. نو بیا هلته د غوروالي څه خبرې هم کړي دي. نو د تفریق نه مراد د غوروالي دا خبره نه ده، بلکې تفریق نه مراد دا دی چې یو منې او بل نه منې. نو دغه فرق موږ نه کوو، د منلو او د نه منلو. البته فرق د تفاضل چې دی د غوروالي، بعضې انبیا په بعضو باندې غوره دي، په بعضې خصلتونو کې او په بعضې خویونو کې، په بعضې اعمالو باندې. نو دغه خو شته دی. ونحن له مسلمون، او منګه دی الله رب العالمین ته غاړه ایښودونکي یو. یا دا ده چې منګه دی الله رب العالمین دپاره اخلاص کوونکي یو او تابعدار یو، د هغه سره شریکان نه جوړو، د هغه ټول حکمونه او رسولان منو. ونحن له مسلمون. بیا ورپسې دی آیت نمبر 137. په دې آیت مبارکه کې ټولو کافرو ته چې څومره کافر دي د ټول عالم نو هغې ته دعوت دی. په دنیا کې چې څومره کافر دي نو بلکې د قیامته پورې چې څومره راځي هغه ټولو ته پکې دعوت. بالخصوص په دې کې یهود و نصاراو ته د صحیح ایمان راوړلو دعوت چې تاسو د صحابه کرامو په شانتي ایمان راوړئ. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، یعنی که دا یهود او نصارا او مشرکان او منافقان ټول ستاسو د ایمان په شان ایمان راوړي چې ټول انبیا اومني او د الله رب العالمین ټول صفتونه او ټول حکمونه اومني او په اخلاص باندې دا ټول توحید قبول کی، نو دی به اله په هدایت باندې. د مثل نه مراد هغه دا دی چې ستاسو د ایمان په شان ایمان راوړي. د مثل نه مراد څه دی؟ چې ستاسو د ایمان په شانتي ایمان راوړي په ټولو خبرو منلو کې. نو ګوره په دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین د صحابه کرامو ډېر اعزاز کړی دی چې د هغوی ایمان د ټول عالم دپاره یو مثال ګرځولی دی چې الله رب العالمین ته به د دوی ایمان به الله رب العالمین ته په هغه وخت کې قبولي چې کله د صحابه کرامو په شانتي ایمان راوړي چې هغه اخلاص او توحید نه ډک ایمانو. اخلاص او دغه رنګې د ایمان د توحید نه ډک ایمانو، اخلاص پکې او توحید پکې و. اوس په دې فإن آمنوا بمثل په دې کې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا مثل زائد دی او د زینت دپاره په عربۍ کې استعمالیږي. په عربۍ کې داسې یو زینت پیدا کوي، یو ښایست پیدا کوي، نو ځکه یې وایي دا راوړو. او اصل کې وایي دا داسې دی چې فإن آمنوا بما آمنتم به، دا مثل به ترې وباسي. که چېرې دوی ایمان راوړو په هغه څه باندې چې تاسو پې ایمان راوړی دی، یعنی که دوی په هغه څه ایمان راوړو چې تاسو پې ایمان راوړی،
هغه څه شی دي؟ ملائک دي، آسمانی کتابونه دي، د خیر او شر تقدیر دی، باس بعد الموت دی. نو د آمنتم به نه و مراد مؤمن به شي. فإن آمنو کچری دوی ایمان راوړو بما آمنتم به په هغه څه باندې په کومو چې تاسو ایمان راوړی، په قرآن باندې ایمان راوړي، په پیغمبر باندې ایمان راوړي، دا اسلامی نظام ومني، دا شریعت ومني، دا هر څه ومني، نو دا ته مراد دی. او دا توجیه ډېره زیاته ښایسته توجیه ده، په دې کې به دا مثل زاید شي. دویم نمبر تفسیر چې په دې کې کم شوی دی نو هغه دا دی چې دلته لفظ د مثل صفت دی دپاره د پټ مصدر، یعنی فإن آمنوا ایمانا مثل ایمانکم، فإن آمنوا ایمانا مثل ایمانکم. نو په دې کې دا با چې کومه ده نو دا زائده ده. مطلب دا دی چې دوی ایمان راوړي، داسې ایمان چې ستاسو د ایمان په شاني، نو دا مثلیت چې دی نو دا بیا د ایمان دی، نه د مؤمن به. او د ایمان مثل راتلل دا جایز دی. دریم نمبر قول په دې کې د امام راغب رحمه الله کړی دی. هغه وایي چې مثل کله په معنا د عین ذات سره او کله په معنا د صفت سره، او دلته په معنا د عین سره د صفت سره نه ده. یعنی په عین د الله رب العالمین باندې ایمان راوړو، په حقیقت د الله رب العالمین باندې ایمان راوړو، چې کوم حقیقت دی نو په هغې باندې ایمان راوړو. نو دا امام راغب رحمه الله پکې دا توجیه کړې ده. څلورم ابن کثیر رحمه الله لیکلي دي، وایي دلته مثلیت نه مراد ایمان بجمیع الانبیاء والکتب دی. دلته د مثلیت نه مراد ایمان بجمیع الانبیاء والکتب دی. یعنی مثل نه مراد مؤمن به دی. یعنی که دوی ایمان راوړي په مثل د هغه چې تاسو په ایمان راوړی دی چې هغه ټول انبیا او ټول کتابونه دي، نو مثلیت راجع دی ټول مؤمن به ته. بهرحال پنځم نمبر قول په دې کې د علامه ابن قیم رحمه الله دی. هغه وایي چې دې مثل ذکر کولو کې مبالغه د غرض پکې څه شی دی؟ مطلب پکې دا دی چې تاسو خو په الله باندې ایمان راوړی، نو دوی د انسان له دغه شانتي یو الله پیدا کړي، او دغه شان یو پیغمبر دی پیدا کړي، او دغه شانتي یو کتاب دی پیدا کړي. نو وایي په دې مثل په ذکر کولو کې مبالغه غرض ده، او مطلب یې وایي دا دی چې تاسو خو په الله باندې ایمان راوړی دی، نو دوی دې هم ځان له دغه شانتي معبود پیدا کړي، او دغه شانتي عبادت دی بیا پیدا کړي، کتاب دی پیدا کړي، پیغمبر دی پیدا کړي. وَإِن تَوَلَّوْا یعنی که دوی ستاسو په شان ایمان را نه وړو او ستاسو د دشمنۍ په وجه باندې حق قبول نه کو، او د حق او د باطل ته اوړېدل، د حق نه باطل ته اوړېدل، او سره د دې نه چې حجت پې قایم شوی. یو کس د حق نه اوړي باطل طرف ته، او سره د دې نه چې حجت پې قایمي، نو دا خلق چې دي نو دا اختلاف والا دي. فإنما هم فی شقاق، شقاق چې دی نو په معنا د دشمنۍ او جګړې او ضد سره دی، په معنا د دشمنۍ او د جګړې او د ضد سره دی. شقاق چې دی شقاق دا د شق نه دی، په معنا د طرف سره، یعنی دوی د ایمان په مقابله کې په بل طرف د کفر او گمراهۍ او هلاکت باندې ولاړ دي. او شقاق په اصل کې بعد او وړاندېوالي ته وایي، یعنی دوی د حق نه ډېر وړاندې دي او د حق نه دوی ډېر زیات لري دي. د حق سره دشمني ده که نه، نو دا خلک د حق نه ډېر زیات لري دي او د حق نه ډېر زیات وړاندې دي. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ نو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دا هغه مبارکه جمله ده چې ابن کثیر رحمه الله د ابن ابي حاتم رحمه الله را نقل کوي. وی چې کله عثمان رضی الله عنه ظالمانو باغیانو قتل کاو، نو د هغه په هغې کې په هغه ټیم کې قرآن کریم پروت، او په دې آیت مبارکه باندې فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ په دې باندې تلوین ساس کې پرېوت.
نو گویا کې وی په دې کې اشاره ده چې الله رب العالمین به د عثمان رضی الله عنه نه کافي شي او د دې ظالمانو نه به الله رب العالمین بدلم واخلي او دا د هغه یو کرامت و دا د هغه د کرامت یوه نتیجه و دای کرامت. نو بهرحال شقاق په اصل کې بعد او وړاندیوالي ته وایي. نو فسیکفیکهم الله ای سیقیک شرهم وینصرک علیهم چې الله رب العالمین به یې د دوی د شر نه بچ کوي او وینصرک علیهم او ستا امداد به کوي الله رب العالمین د دوی خلاف به الله رب العالمین ستا امداد کوي. نو بهرحال دا خو د دې ایتونو مبارکه وضاحت و توضیح الکلمات د دې ایتونو مبارکه وضاحتو چې هغه بیان شو. خو کوشش تاسو دا کوئ د درس دوران کې چې دا کم د کلماتو وضاحت دی چې دا منګه کوو چې په دې باندې تاسو پوه شوئ او دې ته متوجه اوسیږئ. نو چې په دې باندې پوه شئ نو په دې آیت مبارکه باندې بس تاسو ډېره زیاته پوهه راشي، ډېر زیات به په دې باندې تاسو پوه شئ. او قرآن کریم باندې چې کله پوهه راشي نو دا بیا ډېر خوند کوي او ډېره مزه کوي ځکه انسان په دې باندې پوه شي. او چې کله قرآن کریم باندې یو سړی نه پوهېږي بل دا د شیطاني وسوسو نه به ځان تاسو ساتئ. شیطان انسان ته دا وسوسه ورچوي چې مړه دا خو دومره وضاحت وشي او تا ته خو ټول نه یادېږي نو تا له تېړه تور کړي چې بس دا مه وایه، نو دغې خبرو ته به نه ګورې. دغه رنګې که یو درس پکې د چا نه لاړ شي نو شیطان ورته وایي چې ستا نه خو مړه درس تللی دی او بس اوس دا خو درنه اسم لاړی نو لحاظه بس دا ته نشي کولی ورلتې ورله موړ کړي. چې تاسو یوه ورځ هم دې قرآن ته کښېناستئ که نه او یو ټکی هم یاد نه کو تاسو ته مخکې ما ویلي چې یو داسې کس د قرآن کریم په مجلس کې کینی داسې کس چې هغه په غوږونو باندې کوڼ دی نو چې دی په غوږونو باندې کوڼ دی او دی قرآن کریم ته کینی نو دی خو له سره څه اوري نه یادول خو لا وروستو خبره ده. نو دغه انسان هم د قرآن کریم په دې مجلس کې ناست و نو د ډېره زیاته ګټه وکړه او ډېرې فایدې وکړه. نو قرآن کریم ته به کینئ دا به نه وایې چې یاره دا خو ما ته نه یادېږي او نه یادېدل او نه یادېدل خو وروستو خبره ده. خو چې قرآن کریم ته کښېناستې نو ټولې فرشتې ستا لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. یو د الله رب العالمین رحمتونه در باندې راورېږي. دوه فرشتې در باندې خپلې وزرې راخورېږي. درې او د ملایکو په مجلس کې ستا تذکره کېږي. څلور او غیر چاپیره د مجلس نه ملائک ناسی. پنځه او الله رب العالمین د دې انسان زړه له اطمینان وله ورکوي، سکون وله ورکوي، خوشحالي وله ورکوي، دا څیزونه ورله ورکوي. نو که یو سړي څه یاد کړي هم نه دي خو چې د قرآن مجلس کې کښېناست دا ټولې فایدې وشوي. بله دا چې په آخره کې دی بیا کله دعاګانې غواړي نو الله رب العالمین یې دعاګانې قبلوي. نو ګوره د دعاګانو قبولیت هم پکې راغی. بیا دا ده چې که چا پکې یو آیت مبارکه یاد کو نو د 100 رکعاتو نفلو نه افضل اجر وګټو چې یو آیت مبارکه دی یاد کړي. نو دا څومره غټه فایده ده پکې او څومره یو لوی فضیلت دی. نو دې څیزونو باندې به تاسو نظر ساتئ نو د شیطان د وسوسو نه بچ کیږئ. بله دا ده دا به وروستو راشي د 15مه سپاره کې الله رب العالمین فرمایي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. سورة زخرف کی برائش اللہ رب العالمین فرمائی سوک چی زما د دې قرآن نه بے پروا شو، سوک چی د دې نه غافل شو، یغ شو معنی بے پروا شو، شمکور شو. نقیض له شیطانا اللہ وی منگ پا د باندې شیطان مقرر کو وهو له قرین نو دا شیطان مرګریش. نو ګوره چې د قرآن درس ته نه کښېنې، قرآن سره تعلق نه ساتې او د دې طالب العلم نه یا د دې استاز نه یا د دې خادم نه د دې قرآن سره تعلق نه نو الله در باندې شیطان مقرروي او دا شیطان د ده مرګری جوړ شي. نو چې شیطان یې مرګری شي نو شیطان پې څه کوي؟ شیطان په ده باندې غلاګانې کوي، شیطان په ده باندې قتلونه کوي،
شیطان په ده باندې جوارۍ کوي، شیطان په ده باندې بې حیایي کوي، دروغ پې وایي، غیبت پې کوي، چغلۍ پې کوي، ګناهګانې پې کوي. خو چې څومره ګناهونه دي او په ده باندې دی غلبه یې وموندله، نو دا انسان بیا شیطان لګیایي، دا انسان استعمالی، نو لګیا دی مسلسل دی استعمالی. او دا د کم وخته پورې د پسې نښتی وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. د نیغې لارې نه بندوي او ده ته یې ذهن کې دا اچولې ده چې ته په سمه لارې کوي غلط کار، خو ذهن کې ورته دا اچولې چې دا کار دی ټیک دی، ولې چې توبه ترې ونه باسي که نه پښیمانه پرې نه شي. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بیني وبینک. الله وایي تر دې پورې چې دی به زموږ مخکې له راشي موږ له به راشي. قال نو دی بیا وایي یا لیته افسوس دی ماله بیني وبینک بعد المشرقین، چې زما او ستا په منځ کې د مشرق او د مغرب فاصله وی، چې زما او ستا په منځ کې د مشرق او د مغرب فاصله وی. فبئس القرین، ته خو ډېر خراب ملګری. نو داسې خرابو مجلسونو نه، د خرابو ملګرو نه د دې نه ځان ساتل دا پکاري. خو الله رب العالمین بیا څه فرمایي، ته چې د قیامت په ورځ باندې بیا فریادونه کوې نو ولن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون. الله وایي تاسو له به هېڅ چرې پیدا درنه کي نن ورځ، ولن ینفعکم الیوم، نن ورځ تاسو له دا فریادونه پیدا خو نه درکوي تر دې چې تاسو موږ له رالی. نو بهرحال په دنیا کې د قرآن کریم سره تعلق چې زموږ ورسره خپل تعلق وي او دا قرآن کریم چې تاسو اورئ ډېر په اسانه باندې بغیر د تکلیف نه او ډېر ښه وضاحت سره چې تاسو په یو یو کلمه باندې پوه شئ، د آیت په مغز باندې پوه شئ. د دې سره بیا د انسان زړه خوشحاله چې کله په قرآن کریم باندې داسې پوهه درته میلاو شي. نو دې کې به خواري کوئ، محنت به پکې کوئ، د دې دعوتونه به چلوئ او د الله نه به دعاګانې غواړئ په پیشمني کې، په روژهماتي کې، داسې د فرض مونځ نه وروستو عامو حالاتو کې دعاګانې غوښتل ډېرې ډېرې. چې کله دا عمل زموږ جاري شو نو انشاءالله الله به راته قرآن هم یاد کړي، ترقي به هم راله رایکړي، زموږ مشکلات او پریشانۍ به هم الله ختمي کړي، بیمارۍ به هم ختمي کړي او ټول حالات به الله رب العالمین سازګار کړي. تاسو دوباره د لفظي ترجمې ته ګورئ. وقالو، الله رب العالمین فرمایو دا یهود وایي کونو هودن او نصارا، چې شئ تاسو یهودیان او یا عیسایان، تهتدو نو تاسو په سمه لار شئ. وایي تاسو یهودیان شئ یا عیسایان شئ نو تاسو په سمه لار شئ. او دوی به ویل هم دا وقالت الیهود لیست النصارى علی شیء، نصارا به ویل د یهودو څه دین نشته او یهودو به ویل د نصاراو څه دین نشته او مشرکانو به ویل د دې ټولو څه دین نشته. نو او نصارا تهتدو، تاسو په سمه لار شئ. قل ورته ووایه ای پیغمبره بل ملت ابراهیم، بلکې دین د ابراهیم علیه السلام، حنیفا چې هغه د توحید والا و، اخو د توحید والا دین او تاسو خو شرک کوئ، تاسو کفر کوئ، تاسو انکار کوئ، تاسو غاړه نږدئ، تاسو معجزې نه منئ. نو قل بل ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین، او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه. قولو وایې تاسو آمنا بالله، وایې تاسو چې موږ ایمان راوړی دی په الله باندې او په هغه څه باندې چې نازل کړی شوي دي موږ ته، او هغه چې نازل کړی شوي ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام والاسباط، او د دوی په نوسو باندې. ما مخکې ویل چې اسباط جمع د سبت ته او سبت ویلی کېږي نسل ته او خاندان ته. وما اوتی موسی و عیسی، او هغه چې ورکړی شوي و موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته تورات او انجیل. وما اوتی النبیون، او هغه چې ورکړی شوي و پیغمبرانو ته من ربهم د جانبه د رب د دوی نه. لا نفرق بین احد منهم، منګه فرق نه کوو، جداوالی نه کوو په منځ د یو کې هم د دوی نه. خو دا جداوالی په څه کې چې دا د الله پیغمبران دي، دې کې کتابونه ورکړي دي او دغه کتابونه هم د الله کتابونه دي، تورات دی او که انجیل دی. نو په دې کې فرق نه کوو
نور که چرته فرق نه مراد هغه فرق شي د غوروالی والا چې هغې ته فرق د تفاضل وی نو هغه فرق خو په مابین د انبیاو کې شته دی او هغه قرآن بیان کړی چې تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض الله رب العالمین بعضې انبیاو له په بعضو باندې غوروالی ورکړی او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي د دغه آیت لاندې مفسرینو لیکلي انشاءالله را بشي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي په شپږو څیزونو باندې مالا الله رب العالمین غوروالی راکړی په شپږو څیزونو باندې چې دای نورو انبیاو له نه دي ورکړي او صرف یې ماله راکړي دي نو هغه کم کم څیزونه دي انشاءالله هلته به د هغې تذکره بیا موږ کوو نو لا نفرق بین احد منهم منګه جداوالی نه راولو په منځ د یو کې هم د دوی نه ونحن له مسلمون او منګه د الله رب العالمین ته غاړه ایښودونکي یو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا کچری د اهلی کتابو ایمان راوړو کچری د اهلی کتابو ایمان راوړو فإن آمنوا بما آمنتم به په هغې باندې چې تاسو په ایمان راوړی دی دا پکې یوه توجیه ده معنی دا ده چې څنګه تاسو په الله باندې ایمان په ملایکو باندې ایمان په کتابونو باندې ایمان دا راوړی دی نو چې دغه شانتي ایمان دوی هم راوړي او دویم مثل دی که چېرې دوی ایمان راوړو په شان د هغه ایمان چې صحاب آمنتم به چې تاسو راوړی دی په دې فقد اهتدوا نو دوی په سمه لار شي دوی بیا په هدایت باندې شي وان تولوا او که چېرې دوی مخ واړاو فانما هم فی شقاق الله وایي دا په مخالفت کې دي په دشمنۍ کې دي فسیکفیکهم الله زر دی چې تاله به کافي شي د دوی د طرف نه الله وهو السمیع العلیم او د الله رب العالمین اورېدونکی او پویه ذات دی په دې ځای باندې زموږ نننی درس اختتام ته رسي دعا وکئ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله ستا د کتاب ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستا د دین پویه موږ راک الله د عمل توفیق پرې راکه نورو ته د رسولو توفیق موږ راک او ستا د دین خادمان هم الله جوړ زړونه هم پرې الله صفا مشکلات او پریشانونه مو ساته او ګناهونه هم الله معاف کړه زموږ چې څومره اورېدونکي دي الله ټول مشکلات حل که پریشانی یې ختمې که د بیمارونه وسات الله زمونږ مردگان وبخه او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې هم کامیاب که د ذلت او رسوایي نه هم پکې وسات او الله د حوض کوثر اوبه هم ستا د حبیب د لاسونه نصیب که او په آخره کې هم الله دا کلمه په ژبه که چې لا اله الا الله محمد رسول الله